ډیر عزتمند محترم مسلمانانو ورونو او خویندو، نن درته یو نوی او خاص وظیفه چې د محرم الحرام د یوم عاشوري یعنی د 10 محرم وظیفه ده. محترم ډیر برکتی میاشت او ډیر برکتی ورځ شپې دي. دا وظیفه د یوم عاشورا یعنی د 10 محرم وظیفه ده چې الله جل شانه په د تیر شوی ټول کال ګناهونه الله جل شانه انسان ته معاف کوي. محترمو نو چې دا عمل منګ او تاسو وکړو، الله جل شانه به منګ او تاسو ته د تیر شوی ټول کال ګناهونه معاف کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فارج خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانهم د دنیا او آخرت ټول خوشحالی نصیب کړه. محترمو دا نننۍ وظیفه دا ډیره د برکت والا وظیفه ده د یوم عاشوري یعنی د 10 محرم په ورځ باندې. په دې ورځ باندې الله جل شانه انسان چې څوک روژه ونیسي، الله جل شانه په هغه ته د تیر شوي ټول کال ګناهونه معاف کوي. محترمو د دې میاشت یو فضیلت دا هم دی چې په دې میاشت کې د دې 10 ورځو نه علاوه یوم عاشوري نه علاوه څوک یو روژه ونیسي، نو الله جل شانه د دغه انسان مسلمان په عملنامه کې د 30 روژو یعنی د غونډې میاشتې د روژې نیولو ثواب لیکي. محترمو دا 10 محرم روژه ده، لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله ژوندی و په دنیا کې موجود و، نو هغوی دا وفرمایل صحابه کرامو ته چې آینده کال به انشاءالله تعالی د 10 محرم سره سره به د 9 محرم روژه هم نیسو، او یا فقهای کرام علماء کرام فرمایي چې د 11 محرم سره به هم نیسو، یا به د 9 نیسو یا به د 10 او 11. فقهای کرام فرمایي دا ځکه چې د یهودیانو سره د مشابهت د وجنه دا دویم روژه اوس نبی علیه السلام وویل چې زمونږ مشابهت د یهودیانو سره نیسي. محترمو په دې ورځ باندې الله جل شانه توبه قبلوي، انسان له الله جل شانه فراخ رزق مقرروي، او الله جل شانه چې څوک په دې ورځ باندې روژه ونیسي، نو الله جل شانه په ورته د تیر شوي ټول کال ګناهونه معاف کوي. محترمو چې په دې ورځ موږ عبادت وکړو چې څومره زموږ نه کیدی شي او موږ روژه ونیسو، نو الله جل شانه به موږ ټولو ته د تیر شوي کال ګناهونه معاف کړي. محترمو ډیر آسان عمل دی، او الله جل شانه دې په اول ما ته د عمل کول توفیق را نصیب کړي، او بیا زمونږ ټول د یوټیوب د مولانا وظایف چې کوم مینوال دي هغوی ټولو ته دا درخواست دی، او هغوی ته دې الله جل شانه عمل نصیب کړي چې روژه ونیسي، او دا ویړو چې کوم دا وظیفه دا د نورو خویندو ورونو سره لازما د صدقه جاریه په نیت باندې هم شیر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.